رسول الله مبارک ورته او فرمایل لو امرت احدا ان يسجد لاحد کو چرې ما حکم کو یو کس ته چې یو کس ته سجده وکړي، آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي کو چرې وې داسې چې ما حکم کو یو کس ته چې راولګي بل کس ته سجده وکړي، آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي لامرت المرأة ما خامخا به حکم کړو زنانه ته ان تسجد لزوجها، دا چې دا زنانه د خپل خاوند ته سجده وکړي. رسول الله مبارک د خاوند حق بیان کړی دی چې دومره لوی حق دی په دې خپل بیبي باندې چې کو چرې د سجدي حق حاصل وي د الله رب ذوالجلال نه علاوه بل چاته ما به زنانه ته حکم کړی چې د خپل خاوند ته سجده وکړي. دومره لوی حق خاوند لا د شریعت ورکړی دی چې دا ښځه به د خپل خاوند دومره خیال ساتي. رسول الله مبارک بیان فرمای خیر النساء، بهتر زنانه څوک ته؟ رسول الله مبارک بیان فرمای خیر النساء امرأة، بهتر په زنانو کې هغه زنانه ده اذا نظرت الیها، هر کله چې ته هغې ته وګورې سرت کنو تا خوشحاله کی، ستا د خوشحالۍ مظهر وګرځېږي، تا خوشحاله کی، تا خفه نه شي. و اذا امرتها اطاعتک، او هر کله چې ته دې ته حکم وکې نو ستا اطاعت وکړي، ستا حکم ومني. و اذا غبت عنها، او کله ته د دې نه غایب شې لاړې چېرته مزدورۍ له لاړې، کار پورې لاړې، مسافرۍ له لاړې، آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای حفظتک فی مالها و نفسها، نو دا حفاظت کوي، د خپل مال هم حفاظت کوي او د خپل نفس هم حفاظت کوي. دغه بهتره زنانه ده. حضراتو کو یو طرف ته شریعت د ښځو حقوق بیانوي، خو بل طرف ته د سړو حقوق هم بیانوي. اسلام شریعت دا ناقص دین نه دی. نو اسلام او شریعت ما تداوی چې د زنانه حق هم شته او د نارینو حقوق هم شته، خو د زنانو نه د نارینو حقوق زیات دي، تر دومره زیات دي. یو زنانه ده او د دې خاوند په کور کې دی او دا روجه نیسي، نفلی روجه فرضي نه، یا اوږده اوږده رکعتونه نوافل کوي، یا ډیر زیات تلاوت کوي، خو د دې خاوند موجود دی او د دې خاوند دا خواهش دی د دې سره د ملاوېدو، یا دې ته نور څه خبره کوي او دا روجه نیسي یا دا نفل کوي یا دا تلاوت کوي، د خاوند اجازت نشته، نو شریعت دغه زنانه ته دا اجازت نه ورکوي چې دا د نفل روجه ونیسي، دا د نفل منځ وکړي، دا د زیات تلاوت وکړي، دا د خپل خاوند خدمت کوي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي کله چې دا زنانه ان صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل جنة من اي باب شاءت. آقا نامدار محمد رسول الله بیان فرمایي یو زنانه را ولګېده دا مونځ یې وکړو، 15 وخته مونځ یې روجه یې ونیوله یو میاشت، د خپل شرمګاه حفاظت کوي او د خپل خاوند اطاعت کوي، نو وایي دا د جنت ته داخله شي په کومه دروازه چې غواړي. حضراتو دا شریعت اسلام د خاوند لپاره حق بیان کړی دی او پاتې شوله د غیر دینونو حقوق چې د زنانو دپاره کم دي او کم د نارینو دپاره دي. نو یو انګریز مورخ لیکي وایي ما د یو زنانه نه تپوس وکړو چې طلاق یافته وه، طلاق ورته میلاو شوی و، چې تا د خپل خاوند نه طلاق ولې واغستو؟
وی هغې راته ووې چې زما خاوند توره جوړه اچوله او زما توره جوړه نه وه خوښه، ما د هغه نه طلاق واغشت. وی د بلې زنانه نه مې تپوس وکړو چې تا د خپل خاوند نه طلاق ولې واغستو؟ وی ما ته طلاق ځکه واغستو ما پیشو ساتلې ده، زما پیشو ډېره زیاته خوښه ده او د هغې پیشو نه وه خوښه، د هغه خاوند مې پیشو نه وه خوښه، ما ته طلاق واغستو. یورپ غیر ادیان والا هغوی خدا وی چې په معمولی خبره د خاوند نه تښتېدیم شي، خاوند پرېښودیم شي. نه، شریعت وی نه 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 نه، دا خاوند ستا مالک مجازي دی. رسول الله مبارک بیان فرمایي کو چرته سجده جائز وي، غیر الله ته سجده جائز وي، نو ما به زنانو ته ویلو چې خپل خاوندانو ته سجده کوئ. یو خاوند را ولګېدو او خپل زنانه نه فرمایش وکړو، غوښتنه یې ته وکړه، دا بیبي ورله رانله، د ماښام نه واله تر ماسخوتنه پورې په دقه زنانه باندې لعنت ورېږي چې دې د خپل خاوند خبره ولې ونه منله، د خپل خاوند په خبره باندې عمل ولې ونه کو. حضراتو، ناقص ذهنونو والا، ناقص عقلونو والا را لګي او په اسلام باندې دغه اعتراضات کوي چې دا نیمګړی دین دی. نه، الحمدلله اسلام کامل دین دی. اسلام کې د انسانانو حقوق خو څه د ځناورو حقوق هم بیان شوي دي، خو کنن اسلام باندې ګوتو اوچتېږي زما ستا د وجې نه چې ما ورته په خپل جسم کې په خپل بدن کې پوره اسلام نه دی راوستی، ځکه غیر ادیانو والا غیر دینونو والا په موږ باندې دغه اعتراضات کوي. د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې کوم اسلام کوم حقوق بیان کړي دي، کو حقوق العباد دي، کو حقوق الله دي، په تمام باندې موږ له الله رب ذوالجلال د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا کې سمیر په دې ملک ورته توفیق راکړي، خپل رضا خپل دیدار هم نصیب کې، حرمین شریفین دار هم نصیب کې، هر کار هم د خپل رضا دپاره وګرځي. یا الله څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي، څوک قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار انشاءالله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد انشاءالله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد انشاءالله نارینه اولاد ورکړي، حیا ژوندم نصیب کې، بې حیا نم وساتي، بې عزتۍ نم وساتي. یا الله چا څه مشکلات دي تمام مشکلات حل کړي، یا الله چا شریعجات دي تمام شریعجات پوره کړي. د خپل ملک ته دعا کې الله پاک پکې امن قایم کړي، دا من جنډې پکې الله پاک وخوځولې کړي. دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جامه کې الله ته حافظ او ناصر شي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جامه کې الله ته نیست او نابود کړي. یا الله کو په مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت وکړي، خو د هدایت لایق نه وي الله هغوی هم نیست او نابود کړي. یا الله زموږ د مدارسو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکړي، یا الله زموږ د سنګر د مجاهدینو حفاظت وکړي. مجاهدین دعا کې یاد کوي کوم ځای قید و بند کې وی الله ته د رهایی بندوبست کم شهیدان شوي الله ته درجات بلند کړي. اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې. یا الله څرنګه چې 100 کاله مخکې تا دغه نجس قومونه زموږ د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولي، یا الله هغه دور بیا راوسته کړي. اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې. مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي الله تمام کامل مغفرت نصیب کړي، خصوصا زموږ د دې کلي د ابراهیم د مور وفات شوي مخکې ورځو کې دعا کې یاد کړي الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچو نه باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي. بله دغه د فضل کریم د مور وفات شوه هغه هم دعا کې یاد کړي الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچو نه باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي. شنو محمد کوروالا مختار محمد خور هم وفات شوه دعا کې یاد کړي الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچو نه باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي. بل دغه د کامران د ترور وفات شوه هم دعا کې یاد کړي الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچو نه باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي. څومره مردگان د اهل اسلام وفات شوي له تمام کامل مغفرت نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک ارحم. سنت کوي چانه